د لپاره بهترینه او نایابه وظیفه الحمدلله چې زما د کلونو تجربه مطابق ته او ډېر خلکو ته وظیفه ورکړې الله تعالی ورته ورکړ دا عمل ما ته ډېر بزرګانو راکړی دی الحمدلله زه هم خلکو ته خایم او خلکو ته الله تعالی اولاد ورکړي دي نو هر څه الله کوي انسان خپل اسباب اختیاري خپل ډاکټر ته خپل دغه طبيب ته ځي هغه علاج معالجه کوي نو د مونږه سده هغه الله جل شانه نو بغیر مونږ ته بل درس نه چې مونږ بل درته لاړ شو هغه ته ودرېږو مونږ به الله جل شانه د سوال مهنت کو الله تعالی نه بغواړو نو وظیفه دا ده چې هغه د قران مجید آیات ته کم خلق د سوي چې د هغه اولاد نه کی یا مطلب اولاد کی خو هغه ضایع کیږي زر زر یا نور مسلې بګر راځي کله یو بیماری کله بل اولاد نه ټینګي که سړی کی فرق یا با چې زنانه کی مسله راځي دا دوه د پاره دا بهترین او نایاب وظیفه دا وظیفه د شروع کې 300 او دیال ازل وی روزانه خزو خوندونه دی وی که روز کې 2 ټیم ویل شي نور نه علی نور دی او کنه 2 ټیم نه شي روز کې یو ټیم وی او لازمی دی وی او په دې د بده مې هغه بده خزو خوندونه سکی خزه د هم دا وظیفه کې او خوند هم دا وظیفه کې ان شاء الله العزیز دې سره وا تاسو صاحب اولاد جوړ شي الله تعالی اوسه سوغيغه د اولاد نه ډګه کی ها وظیفه دا ده د قران مجید آیات رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين دا وظیفه درې سو او جهل زل ویلی دا شروع کې ان شاء الله تاسو فائدہ وګورئ الله جل شانه موږ تاسو نازل شي الله تعالی موږ تاسو د محتاجینو ساتي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته